السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او په دغه ټیم زه په شرکای تاڼه کې موجود یم. په شرکای تاڼې سیچو اډیشنل سیچو بلال خان نن په ناکهبندۍ باندې یو کاروی کړې ده. په هغه کاروی کې د چرګې مختلف قسم کې پارټس برآمد شوي دي، دغلته موجود دي. نو دا چې کوم پارټس دي دا ټول د بیماریانو نه ډک دي. دا به زه تاسو سره اوس شیر کوم. دې کې که تاسو وګورئ پنجې دي، زړه دی، کلیجي چې ورته وایي، او مختلف قسم کې نور پارټس پکې موجود دي. او دا پارټس چې کوم دی دا بیا مختلف هوټلو له ځي، سوپ والا له ځي او شورمې والا له ځي، دا هلته کې استعمالیږي. ما سره دغه ټیم کې یو سینیر رپورټر ولاړ دی، هغې سره هم د دې حوالې سره خبرې کوو چې دوی څه وایي د دې حوالې سره. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. پهله خو ستاسو ډېره شکریا چې تاسو دلته کې زموږ په یو وینا راغلی. نن ایسي صاحب یو ډېره ښایسته کاروی کړې ده. څه ویل غواړې دې حوالې سره چې دا مختلف هوټلو له ځي، شورمې هم ترې جوړېږي، هر څه کې استعمالیږي؟ ډیره مهرباني. څنګه تاسو خبره وکړه چې مختلف قسم بیماریانې دې نه پیدا کیږي. ټول ناول به زه دا خبره کوم چې یقینا د هر یو شیز سپلای کیږي د خوراک د هغې خپل څه طریقه کار وي د هغې مطابق. خو دا چې کومه تاسو ګوري فوډ آیټمز دي که نه، دا پریکشه کې غوښتل شوي دي. دې نه مخکې مونږ ډبل اے سی صاحب چې کوم سید بشارت حسین صاحب هغوی سره خبرې وشوې، دغه شانتې شاهد علي صاحب دی د فوډ اتھارټي هغوی سره خبرې وشوې. د هغوی دا وینا د هغوی یو خپل پیمانه جوړه کړې ده چې د هغې مطابق کله دې کې یخوالی دې ته نه وي ورکړی شوی نو دا خراب شي. یو ځای نه بل ځای له سپلې کېدو باندې پابندي ده؟ پابندي نشته، سپلای باندې پابندي نشته. د دې یو خپل مقدار وي چې د هغې مطابق دا یخ وي، چې د هغې نه دا ښکته وي نو دا چانسز وي چې دا خراب شي. اکثر له مونږ ګورو همدغه ضلعي انتظامیه افسران چې کوم وي دوی کارویانې کړي وي، غوښې برآمد کړي وي، هغه ډېر انتهایي زیات سمیل هم کوي او هغې نه باقاعده هغه وینې روانې اوبه ترې روانې وي. نو یقینا چې هغه تاسو وګورئ، تاسو ته پته ولګي چې دا بالکل د صفایي خیال نه یې ساتلی. نو پکار دا ده چې په سمه طریقه باندې څوک د یو شي سپلای کوي. نو زه یم چې ضلعي انتظامیه چې ده دا خو د حکومت انډر راځي، حکومت به هم ورته څه نه وایي. ضلعي انتظامیه چې ده هغه لکه یو اداره ده په یو ښار کې. نو پکار دا ده چې د هغې کوم طریقه کار دی، ګایډ لاینز دي، په هغې باندې خلک وچلي. دا راته ووایه د بهر یخني ملاویږي، سوپ هم ملاویږي او شورمې هم ملاویږي، دغه د دې نه چې کومې دا غوښې بیلیږي دا هغې کې استعمالیږي. نو تا خو به هم خوړلي؟ بالکل مونږ خو سوپ چونکې یخني ده اوس زما خوښ هم دی ډېر زیات. خو زما کوشش دا وي چې زه کور کې کوم زنانه وي هغوی ته یم چې یاره په کور کې سوپ جوړ کړئ، هغه سپیشلی سبزی والا مختلف قسمه طریقه کار وي په سوشل میډیا باندې هغه فالو کوو. او کوشش هم دا وي چې کور کې سوپ تیار کړو، ویز کړو. داسې دا څنګه تاسو وویل چې لکه سوپ کې استعمالیږي، دا مونږ اورېدلي په ماضي کې هم. او دغه شانتې اوس چې د ضلعي انتظامیې کوم افسران ولاړو، د فوډ اتھارټي چې کوم افسران ولاړو، د هغوی د وینا مطابق چې داسې شوي دي چې مړه چرګانو پسې ګرځي دغه خلک. زیاتر خلک داسې کوي لکه ټول داسې نه یادوم، کیدای شي داسې خلک وي چې هغه بالکل په سمه وي، سم شي اخلي. نو د هغوی د وینا مطابق چې داسې شوي دي چې خلک مړه چرګانو پسې ګرځي یا د مړه چرګانو چې کم پارټس وي هغې پسې ګرځي او هغه واخلي په کمو پیسو باندې، په نیم ریټ باندې، او هغه بیا دغه د خوراک مختلف شیزونه چې کم وي په هغې کې استعمالوي. بالکل چې تاسو څنګه زموږ د دې سینیر صحافي دا خبرې واورېدې، نو زه د پېښور بلکې د پوره خیبر پښتونخوا چې څومره ماشومان دي، زنانه دي، بزرګان دي، دې ټولو ته دا پیغام ورکوم چې دا پنجې دا اکثر د ماشومان د هلکان یا زنانه والي که نه، نو هغې دا وایي چې یاره دا دې نه یخني وباسي نو د دې سره د خپو دا جوړونو چې کوم دي دردونه دا ختمیږي. خو دې نه خبر نه چې دې کې بیماریانې څومره پیلاویږي. دا تاسو له پته چې دا څنګه دا مړه حلال شوي دي او که مردار شوي دي. خو بهرحال برای مهرباني دا شیزونه چې کوم دی که ډېر هم شوق وي نو ژوندی چرګ اخلئ، هغه حلالوئ او هغې نه پس چې کوم دی د خپلې مرضۍ ترې نه غوښه کټ کوئ، ځان له یې په شورمه کې هم استعمالوئ، سوپ کې هم استعمالوئ او یخني هم ترې نه جوړوئ. ګینې الله دې نه کړي په بیماریانو کې به بیا مبتلا یې.